حضور مبارک خو حدیث کې مونږ ته دوه اقسام بیان کړي دي چې یو بدعت حسنه یو بدعت سیئه. اوس کتا سو په ذهن کې دای چې مفتی صاحب د دې حدیث بیا څه مقصد دی نو چې کل بدعت ضلاله، هر بدعت. ها سوال وکړه اعتراض مکړه ځان پوي کړه چې د دې څه مقصد دی. دا یاد لري صاحبانو دام حدیث د رسول الله چې هر بدعت ضلالت ته گمراهی ده، او دام حدیث ته د رسول الله چې یو بدعت خ او یو بد که په ظاهر باندې وګوره دواړو احادیث په منځ کې څه ټکراو دی. یا هغه حدیث صحیح نه دی چې هر بدعت حرام دی، او یا دغه حدیث صحیح نه دی که زار ته وایم چې دواړه صحیح دي، دواړه احادیث په خپل ځای باندې صحیح دي، خو ته په مقصد باندې نه پوهیږي. مقصد یې څه دی؟ مقصد باندې ځان پوهی کړئ. ګورئ د محدثینو قانون دی، قانون چې الحدیث یفسر بعده بعدا. یو حدیث بمنه کټول بمنه ټول بمنه، بعض حدیث منل بعض حدیث نه منل. دا په قران کریم کې د شا طریقه ده، دا د يهودو طریقه وا. الله په سورته بقره کې څه فرمایي؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. يهودو طریقه بسوا بعض قران به معنا بعض قران به نه معنا، کوم به چې د طبيعت مطابق هغه به معنا خلق تبیم بیانو، او کوم به چې د طبيعت په خلاف باندې او هغه به نه بیانو. دغه خبره نن سبا په احادیثو کې ده. بس چې مولا او عالم دین کوم حدیث د فرقې مطابق یې ابرته بر چر کر بیانې، خو کده د خلاف په هغه باندې ګونګ سونګي. خو الحمدلله دا داسې منبر دی چې هغه حدیث بم ارته بیانېږي چې ظاهری زمون په خلاف دی، او اب مرته بیانېږي چې د هغه په خلاف باندې دی. دلته دا څنګه چې بیا ګونګ ما دوار ارته بیان کړه. اوس قانون څه دی؟ الحديث يفسر بعده بعدا. بعض حدیث د بعض حدیث وضاحت او تفسیر بیانې. دا څه کېدای شي چې بعض حدیث اومنه او بعض پریری، دا څه نشي کېدای. دا د مسلمان شان نه دی، دا د مؤمن شان نه دی. څه پکړي ټول احادیث برا جمع کې، او په هغه کې بعض احادیث د بعض نورو احادیث ما او تا وضاحت کا. اوس ګورئ کل بدعت ضلاله، د دغه حدیث تفسیر او وضاحت په دغه حدیث کې پروت دی. په کوم حدیث کې چې من سن فی الاسلام سنتا حسنه او من سن فی الاسلام سنتا سیئه، چې دغه حدیث کې حضور مبارک بدعت په څو قسمه کا، په دوه قسمه باندې کا، او الته په دوه قسمه باندې نه کړای. هر بدعت ته څه ویلای؟ حرام یې ورته ویلای. نو صاحبانو څه به وکړو؟ دغه حدیث نبا یو ټوکړه راوخلو. کومه ټوکړه براخلو؟ بدعت سیئه والا، بد بدعت والا ټوکړه براوخلو، دا حدیث والا، او په دغه حدیث کې به ولګو، او یو حدیث ټوکړه په بل حدیث کې لګول شي. ځکه یو حدیث دا د بل حدیث شی بیانې، تفسیر یې بیانې، وضاحت. لکه یو آیات راوخلا بل آیات تشریح پکې وکړه، بل آیات راوخلا دغه بل آیات تشریح پکې وکړه. کل بدعت ضلاله حدیث تشریح وضاحت په دغه حدیث کې پروت دی چې من سن فی الاسلام سنتا حسنه من سن فی الاسلام سنتا سیئه. دغه حدیث نه محدثین فرمایي چې دا ټوکړه بر واخلې، سیئه والا ټوکړه بر واخلې، او په دغه حدیث کې به ولګي. ولی به ولګي؟ کدا سي و نکړه، یا بدا خبره د رسول الله دروغ غړي، یا بدا خبره د رسول الله دروغ غړي، نعوذ بالله. او د حضور مبارک یو خبرم دروغ نه را، دروغ خلری خبره را. د حضور مبارک په یو خبره کې ټکراو نشتا چې هغه ته په عربی کې تعارض یې ټکراو پکې نشتا. ظاهری بتا تخاری پته پوهیږي نه، لہذا هغه حدیث نه بدا سیئه والا ټوکړه راوخلو، په دغه حدیث کې به ولګولې. دا حدیث ماته یی چې دا ټوکړه او چا تکړه آلته ولګوا، نو هغه حدیث به څنګه شي؟ اوس یې ګورې معنا تا چې طبيعت امر سره برابرېږي کنه، او تا خدای چې ما ځان نه وکړه کدا مانز ما حدیث نه وکړه. دا حدیث دا څه دی؟ خدای یې چاته ګوره بیانې نه ښه، او نه به قیامت ورځ پورې بیان کا، نه بدا جرأت کا. دا حدیث څنګه دی؟ کل بدعت سیئه ضلاله، کل بدعت
سیئۃ دیسی کل بدعت ضلاله کل بدعت حالانکه بل حدیث موجود دی هغه سره وسکي ولی هغه رسول الله خبره نه ده ستاد طبيعت مطابق نه ځکه نه مني ستاد مزاج مطابق نه ده ځکه نه مني بیا کني مني دین ته نه محتاج ته دین ته محتاج خپل کار بکي اغه نه بس سیئه والا ټکړه را وخلی په دغه حدیث کې به ولګي تاسو راته وسوي چې کل بدعت ضلاله کې کوم بدعت مراد دی زید غبل حدیث در تسوي کوم بدعت مراد دی بد بدعت نو څنګه معنا به کوي کل بدعت سیئه ضلاله هر یو بد بدعت په دین کې دا سره دا گمراهی دا او الحمدلله دا عقیده د تاسو مدا او دا عقیده الحمدلله د زمونږ فکرم شو چې حدیث سره برابر شوس تاسو خبر ورته ویل شي کنه چې کل بدعت کې چې هر یو بدعت کې کوم بدعت مراد دی دي کې حسنه بدعت نه مراد که حسنه بدعت مراد شنو حضور مبارک دا خبره بنعوذ بالله بیا دروغ شي نو التا مراد دی سیئه نو کل بدعت سیئه ضلاله په دین اسلام کې هر بد بدعت هر بد نوای کار چې د اصول په خلاف باندې ضلاله دا څه دا گمراهی دا او هر گمراهی نعوذ بالله انسان چرته بوزي انسان اور د جهنم لبوزي نو وس خبره هغه حدیثم په خپل ځای باندې صحیح دی التکم بدعت مراد شو بدعت سیئه او دغه حدیثم په خپل ځای باندې مراد دی دلته اقسام پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي